سلورم لمبر وجه درې مرتبه بیان کړي رب ول حرمت ور کړی رسول الله مبارک ول فضیلت ور کړی شهر الله دا سلورم لمبر علماء کرام فرمایي چې دغه میاشتې فضیلت په خصوصي توګه باندې ذکر دی چې دا د کال ابتدایي میاشت ده د اسلامی کال دا ابتدایي میاشت ده الہ العالمین دغه میاشتنا د اسلامی کال شروعات کړي علما فرمایي رحمتونه يم دغه میاش زیات کړه برکتونه يم دغه میاش زیات کړه فضیلتونه ثوابونه عظمتونه يم دغه میاش زیات کړه ولی وی چې وجه دا اعلان کا الله تعالی خپل مخلوقاتو ته اعلان کا ازما مخلوقاتو ما د اسلامی کال ابتدا د داسې میاشت نه وکړه چې هغه د زما میاشتا د برکتونو میاشتا د خیرونو میاشتا د ثوابونو فضیلتونو عظمتونو میاشتا الله اعلان کوي که په دغه میاشت کې اسلامی کال لومبۍ میاشت کې چا په عبادت او په اطاعت باندې شروعات وکړه او په دې باندې دوام وکړه استقامت یې په دې باندې اختیار کړه رب می فرمایي څنګه مچ په اوله میاشت کې خیر او برکتونه ورکړه په منځ کې به مرته خیر او برکت ملاوږي او په اخر میاشت کې به مرته خیر او برکت ملاوږي گویا کې دا د رب اعلان دی د اسلامی د اول میاشت د محرم الحرام د خیرونو د برکتونو الہ العالمین د طرف نه اعلان دی اول میاشت ما اسلامی کال پیدا کړه محرم الحرام په دې کې خیر دی فضیلت دی په دې کې ثواب دی په دې کې عظمت دی د دې په نیکیو کې د نورو میاشتو نه زیات ثواب دی خدا م یاد لرئ د دې په نافرمانیو کې د نورو میاشتو نه زیاته ګناه ده د بلې میاشتې ګناه هغه هم ګناه ده یو قبیح کار دی ګناه یو قبیح عمل دی خو په حرمت والا میاشتو کې قرآن کریم آیات په دې باندې دلالت کا چې په حرمت والا میاشتو کې د الله نافرمانی کړل دا د نورو میاشتو د نافرمانی نه څو چنده زیاته ده او په حرمت والا میاشتو کې چې یو پکې محرم الحرام دی پاغه کې د الله جل جلاله نیکی او اطاعت کړل دا د نورو میاشتو د نیکی او د اطاعت نه په ثواب کې څو چنده زیات ته د الله په نیز باندې نو د کال لومبۍ میاشتا ځکه الله جل جلاله فضیلت او عظمت ورکړی